السلام علیکم. امید لرم چې تاسو ټول بخیر. راځئ ملګرو دا ویډیو را سره ولې تر اخره پورې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام جنازه چا کړې ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام جنازه په کومه طریقه شوې ده او نبی علیه الصلاۃ والسلام په کوم ځای کې دفن شوی دی. راځئ تاسو را سره ویډیو تر اخره پورې وګورئ. د دې اوریدل په هر امتی باندې لازم دي چې دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د جنازې نه خبر شي. دا ویډیو مخکې ملګرو سره ثواب په نیت شیر کړئ چې هر امتی ته دا پته ولګي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام جنازه چا کړې ده. د پیغمبر علیه السلام جنازه چا کړې وه نن درته ان شاء الله وایم. خو د دې په هر امتی باندې د دې اوریدل ډیر لازم دي ځکه د هر امتی ته دا پکار ده چې د پیغمبر علیه السلام د جنازې نه خبري د هغه د غسل نه خبري چې چا ورکړی و. نو نن د جنازې بیان درته کومه نو حتما دا ویډیو واورئ. پیغمبر علیه السلام چې کله وفات شو نو د سې شنبې ورځ چې کله راغله د صحابهو په دې باندې اختلاف و چې چیرته د پیغمبر علیه السلام جنازه وکړي او چیرته یې دفن کړي. نو په دې کې حضرت ابوبکر صدیق راغی هغه ویل چې ما د نبی علیه السلام نه اورېدلي دي چې هر پیغمبر چې په کوم ځای کې وفات شو په همغه ځای کې به دفن کیږي. نو په همدې اساس سره ابو طلحه انصاري هغه بستره چې دی پې وفات شو هغه پورته کړه او لاندې ځای کنده که او هغه لحد قبر یې که. نو د پیغمبر علیه السلام چون ځای نه و نو لس صحابه به ننوتل او په هغه به جنازه کوله. اول کورنۍ جنازه وکړه بیا پسې مهاجرینو صحابه وکړه او بیا پسې انصار وکړه بیا زنانه وکړه او بیا ماشومان وکړه.